السلام علیکم، څنګه تاسو ټول خیر خیرونه دي؟ نو نننی ویلاګ کې به زه تاسو ته خپل ځای ښیم او دې نه بعد زه تاسو ته فرېش کجوري او د جامن بوټي ښیم. نو دا کوڅه هم ډېره زیاته ستا وه، مې اول به دا صفا کړو او دا بوټي هم ګرمۍ وهلي دي، څه پکې وچ شوي دي او څه لږ شانتي دي. مې دا به اوبه کړو چې لږ راتازه شي. ګرمي ډېره زیاته ده، نو د ګرمۍ نه دا بوټي سم وسوځي، وچ شي. دې طرف ته نور ډېر زیات دی، نو دا بوټي اکثر د ګرمۍ د وجې نه وچ شي. چې اوبه له ورکوم روزانه بیا صحیح وي. نو دا وګورئ، دا دوه بوټي مطلب دې دوه بالټو کې دا تلسي والا بوټي دي، بالکل وچ کلک شوي دي. نو چې اوبه له کله ورکړم دا پاڼې لږې شان شنې شي او هسې سیزن هم ختم شوی دی. دې تخم لاندې د بالټۍ کې غورځېدلي دي، اب راوخېږي. نو بیا به یې تاسو ته ښیم. اوس ګرمي ده ډېره زیاته، نو سم سوځېدلي دي او دا دې پیشوګانو ته وګورئ، دا د دې زګي نه خوځي نه. دا د دروازې کې لږ د ایسي هوا راځي، نو دوی هغې ته ناست دي. کنې دې خوا سور نور دی، خو هغې یخوالي ته دوی ناست دي. که ډېر یې هم وشړو خو دوباره راځي کېني. خوراک وله ورکوو نو بس عادت شوي دي. او دا د مورینګا ونه ده، نری دنګه هم پکې ده. دا خلک قهوه کریم اچوي او سالن وغیره کریم اچوي. د مورینګا دا پاڼې یادوم، دا به موږ په کرونا کې ډېر زیاته دی دا پاڼې څښلې، قهوه کې به مو اچولې. دې سره کرونا وایرس نه لګي چاته. نو بس بوټي اوبه شو، اوس به دا پړاوی وینځو او دا خپله کوڅه به صفا کړو. هسې خو دلته یو کس د هغوی ډیوټي ده، مطلب دا پړاوی موږ پخپله وینځو او دا خواوشا ایریا چې کوم ده د هغه کس صفا کوي. خو هغه نن سبا نشته، په چوټی دی. نو دې وجې نه موږ پخپله صفا کوو، ځکه چې کله ناکله سمه ډېره زیاته هوا وي نو دوړې هم بادېږي او پاڼې ماڼې هم بادېږي، نو دا کوڅې سمې څښار شي. او دې کې چې دا ځان مږي دا نر پیشو دی او دا بله چې ملاسته ده دا ښځه پیشو دی. دوی عادت شوي دي، دوی د دې زګي نه نه خوځي. بس موږ ته هم خوراک اچوو، میزه ناست دي، د ثواب کار دی پیشوګانو ته یا نور ځناورو ته خوراک اچول. نو دلته مې دا ځای ونیو، اوس به یې لږ وچ کړو وایپر باندې، ځکه چې اوبه پکې جمع شولې، دا واړه لوبې کوي هسې نه راونه غورځېږي پکې. نو کوڅه به ښه مزېداره صفا کړو. دا وګورئ ومینځله او بیا مې وچه کړل. پړوی چې مې څنګه وینځلې پیشوګانو ته دوباره راوختل او هم په هغه ځګي باندې سملاستل. نو د دې مالک نشته، د دې ګاډي وګورئ څومره دوړې پې پرتې وي. هغه تلی دی خپل ملک ته په چوټۍ باندې. نن سبا چوټیانې دي، نو زیاتتر خلک په چوټۍ دي. مونږ نه یې تلي، ځکه چې زما د لور اګزام دی، نو مونږ لا دلته یو، مونږ نه یې تلي. او دا دلته کې زموږ کمپاوند ته مخامخ ونې بوټي دي، دا پکې د نیمبو یو غټ بوټی دی، د دنیا نیمبوانې نیولې دي. بس دا چې چا وشو کو دا هغوی دی. دا نیمبو ډېر زیات ښکلی دی، سم رسیلا دی، مطلب رس پکې سم ډېر زیات وي. او ورسره دا د ام ونه ده، دلته د ام ونې ډېر زیاتې دي، د کیلو بوټي ډېر زیات دي، د یې نه علاوه کجوري دي او نور هم داسې بوټي دي دوی نه پېژنم. پپایا ډېره زیاته ده. دلته چې موږ د ګملو کې څه هم ور واچوو، مطلب که د کجورو هډوکي یا نور داسې د هډوکي که نه سم زر راخېږي. نو ګرمي ډېره زیاته ده چې د ګرمۍ نه به راخېږي، کې پته نه څه وجه ده. او دا زموږ کمپاوند دی. دې کمپاوند کې ټوټل 12 کورونه دي، ځکه انډین دي، پاکستانیان دي، عربیان دي او نور داسې د ډیفرنٹ ملکونو خلک پاتې کېږي دلته. او نن سبا پکې داسې یو 3 کورونه خالي دي، مطلب څوک پکې نشته. او دغه پکې د وړو لپاره پارک دی، خو وړو شرمولی دی، هر څه یې مات کړي دي. دا هم بل یو انډین ملګرې ده، دا د هغې د کوڅې مخه ده. هغې هم دا کجوري مجوري د هډوکي ورېښتې دي، د پپایا زما په شانته کې. دا مورینګا ده، نو راختلي دي پکې. الوویرا ډېره زیاته ده دلته. نو زیاتره بوټي دلته خلک چې څه ور واچوي که نه بس هغه راخېږي. او ما تاسو ته ویلي زه به تاسو ته د املي بوټی هم ښیم. زموږ د کمپاوند کې دلته غټه د املي ونه هم ده، نو هغې له به مو زخواله. دا د املي ونه ده او سم ډېر املي نیسي. دا تاسو اینې دغه غټ غټ پلي چې پکې دي، خو لا شنه دي، چې کله وشي سم تراوی. د انډین خو کله کله دې سیم کې راشوکوي، وایي دا دالو کې سم خوند کوي. او دا کوڅه چې څښاره دلته هم دا خالي دی، دې کور کې څوک نشته. او بیا مخامخ دا چې راځي دغه کې یو انډین کس دی، نو دې وجې نه هم څښاره چې هغه صفایه والا نشته، په چوټۍ باندې دی. نو دا ستاسو لپاره رالم پارک ته، مې ستاسو ته د جامن دا ونې وښیمه. نو عمان کې د جامن ونې ډېرې زیاتې دي. دا مخامخ چې کومه ده سپینه شان یوه دا ده، او دې خوا سره نور هم ډېرې زیاتې دي. دا وګورئ لاندې ترې راغورځېدلي دي، دا چې پاخه شي نو لاندې راغورځېږي. د دې پارک خواوشا روډ دی، نو دې ته موږ خاص نه راځو، خو دا نن ستاسو لپاره راغلي مې چې تاسو ته د جامن دا بوټي وښیمه، بوټي نه ونې وښیمه. نو دا وګورئ ټول په ځمکه پراته دي، مطلب چې پاخه شي لاندې راغورځېږي او بس بیا یې دغه مرغۍ خوري. نو سیزن یې تقریبا په ختمېدو دی. دلته مې کیمره زوم کړه چې تاسو ته یې وښیم. دا وګورئ دا یو څو دانې پکې دي، لاندې چې کوم تازه وغورځېږي هغه خلک ځان له راغونډوي، او
چې کم څښایي نو بس هغه خو مرغۍ خوري، بیا د خوراک نه. نو اوس ماسخوتن دی، واک لتلو نو مې راشه تاسو ته دا کجوري هم وښیم. ما تاسو ته ویلي زه به تاسو ته د دې ځای کې را تازه کجوري او جامن خامخا ښیم. نو دا وګورئ د کجورو دا بنچونه وګورئ په ځمکه پراته دي. دا دومره وړوکی بوټی دی د کجوري او سم ډېر غونچه کې نیولي دي او چاپېره یې نیولي دي. دا وګورئ تاسو نږدې نه څومره خوند کوي. نو دې کې دغه د څه پخ شوي دي، کومې چې پخېږي هغه بس لاندې غورځېږي. دلته ځینې ونې داسې دي چې هغه کجوري نیسي خو د خوراک نه او ډېر زیات دي. نو دلته دا بنګالیان چې دي دا د څاروو دپاره وچوي او بیا یې ورته خوراک کې مکس کوي چې تکې شنې د خوراک نه او دا زیړې چې دا معمولي پخې شي نو هم د خوراکي سمې ښکلي. کومې چې پکې پخ شوي بس هسې پکې پرتې دي، بس یا تې لاندې غورځېږي او یا پکې هسې پرتې وچې شي. نو دا و زموږ نننی ولاګ. کوم خوښ شوي نو پلیز زموږ چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ او هم خپل خپلوان سره شیر کړئ چې هغوی ترې هم خوندونه واخلي.